سورہ آراف نہم سپارہ آیت نمبر 134۔ سورہ آراف نہم سپارہ آیت نمبر 134۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة۔ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ صدق الله العظيم۔ سورہ اعراف نہم سپارہ آیت نمبر 134۔ اللہ فرمائی ولما وقع علیہم الرجز ہر کله چې براغ پدی باندې یو عذاب نو دی بوي قالوا یا موسی اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام ادع لنا ربک اغواړه زمونږ د پاره په بارګاه د رب خپل کې بما عهد عندك په سبب د دې چې وعده کړی د تا سره
لئن کشفت عنا الرجز کچری لری کو تا په دعا سره زمونږ نه دا عذاب لنکونن نو خامخا مونږ به ایمان ناړو لکه پتا باندې. اوس دا آیات دلیل په دې خبره باندې دی چې فرعونیانو الله تعالی منو په مصیبت کې او د الله تعالی نه دعا هغه د غوښتو قایلو. نو په دې آیات کې معلومه شوه چې د موسی علیه صلات والسلام دوه مقصد و. یو مقصد دا و چې دوی ته د الله جل شانه وحدانیت او بل دا چې ازادول د هغه خلکو چې هغه مسلمانانو او د الله په وحدانیت باندې کلک ولاړو. بما عهد عندک مراد د عهد نا نبوت ته او یا ته مراد اجابت د دعا دی. نو بما عهد عندک کې دا با چې دی نو فرمایي چې با په بما کې دا متعلق ته ادعو لنا پوری، یعنی په حق د دې کې چې الله تعالی تعالی را نبوت درکړی دی یا وسیله اونیسا په هغه سره وعده یا وسیله اونیسا دغه په عهد سره او یا په دې بما کې دا با چې دی دا د پاره د قسم ده. فرمایي لئن کشفت عنا الرجز کچری لري کو تا په دعا سره زمونږ نه دا عذاب. نو نسبت د کشف دا مجازي دی، یعنی په سبب د دعا ستا سره چې هغه ذکر دلته په ادعو سره دی او داسې به په سوره زخرف کې به راځي. نو فرمایي چې عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل، مونږ به ایمان ناړو په تا باندې او خامخا به پریدو تا سره څوک بني اسرائیل. نو موسی علیه صلات والسلام ته فرعونیانو دا ووي چې دا په مونږ باندې کوم عذاب راغلی دی ته د الله نه سوال وکړه چې دا عذاب زمونږ نه لرې شي. نو که چېرې دا عذاب زمونږ نه لرې شو نو بیا به مونږ چې دی تا سره به مونږ بني اسرائیل پریدو. بیا ورپسې آیات کې فرمایي فلما کشفنا عنهم الرجز پس هر کله چې لرې کړو مونږه د دوی نه عذاب الی اجلین تر یو نیټې پورې هم نو دی بالغوه رسیدونکي هغې ته اذا هم ینکسون نو دغه وخت به دی ماتوله دی واده. نو فرمایي چې فلما کشفنا آیت نمبر 135 دی آیات کې د دې ضد او عناد هغه ذکر شوی دی. الی اجلین مراد د دې نه هغه اوه یا اترزې دي چې الله تعالی د هر عذاب د پاره هغه مقرر کړی وي او داسې به بیا په سوره زخرف کې به هلته به راځي د هغې ذکر به کېږي. نو فرمایي چې اذا هم ینکسون نو دغه وخت په ماتوله دی واده. فانتقمنا منهم پس بدل واغست مونږ د دوی نه فاغرقناهم پس غرق کړل مونږ دوی فی الیم په دریاب کې بانهم کذبوا بآیاتنا په سبب د دې باندې چې دوی تکذیب کو زمونږ د آیاتونو وکانوا عنها غافلین او دوی د دې نه چې د هغه بې پروا وو. آیت نمبر 136 فانتقمنا په دې آیات کې د دې اخروي عذاب او د غرق کړی شوی دی. نو فرمایي چې د دې د غرق کېدو هغه ذکر یې په دې کې کړی دی او د هغې دوه وجې بیا ذکر کړي دي. یو دا دی فانتقمنا نقمت په اصل کې زایله کول د نعمت دی په عذاب سره. الله وی فانتقمنا بدله واغسته مونږه. نو نقمت چې دی دا په اصل کې هغه زایله کول دی د نعمت په عذاب سره. او بیا فرمایي چې فی الیم یم چې دی نو دا ډونګي دریاب یا غولی چې کومه په دریاب کې غولی وي نو دا هغې ته ویلی شي. نو الله فرمایي فانتقمنا منهم فاغرقناهم
یعنی غرق کړل مونږ دی. نو دا عذاب الله د دې دپاره دی له ورکړه چې دی عبرت حاصل کی او دی الله ته رجوع کی. نو فرمایي چې فی الیم په دریاب کې، نو یم چې دی فی الیم دا ډونګي دریاب او یا غلای د دریاب ته ویلی شي. او علامه ازهری چې دی نو هغې نه نقل دی چې یم چې دی نو دا بحر مالح او بحر عذب یعنی دا دواړو ته ویلی شي. لکه بل ځای کې الله فرمایي فقذفیه فی الیم، نو دلته تینا مراد بحر قلزم دی او بحر چې دی نو دا صرف مالح ته ویلی شي. او داغي دو وجه د عذاب هغه تکذیب او غفلت دا دواړه ذکر کړی دي. اگر چې د دې نورم ډیر ګناهونه او لیکن دا دواړه د ټولو ګناهونو جړه وه چې یو تکذیب او بل په دې کې غفلت و. نو الله فرمایي چې فاغرقناهم فی الیم، پس غرق کړل الله تعالی دی په دریاب کې د څه د وجې نه؟ بانهم کذبوا بآیاتنا، د وجې د دې نه چې دوی به تکذیب کو، وکانوا عنها غافلین، او دوی د هغې نه سو هغه غافل و. الله فرمایي دوی د هغې نه سو دوی غافل و. نو د دې وجې نه الله جل شانه چې دی نو دا بني اسرائیل او دا قوم د دی چې دی دا فرعونیان دا الله تعالی غرق کړل. اوس بیا ورپسې آیات کې فرمایي واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي، په میراث سره ورکړی د مونږ هغه قوم ته چې کمزوري کړی شو مشرقي طرفونه د ځمکې او مغربي طرفونه د دی التي هغه ځمکه بارکنا چې برکتونه اچولي مونږ فیها پای کې، وتمت او پوره شوه ربک الحسنى یعنی خایسته وعده د رب ستا علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیلو باندې بما صبرو په سبب د دې چې دوی صبر کړو. ما کان یصنع فرعون او هلاک کړل مونږ هغه چې جوړول به فرعون وقومه قوم داغه وما کانوا نو د یعرشون اوچت غوړول یعنی په سفرونو باندې. اوس دا آیت نمبر 137 چې د دې ځمکې نه مراد چې دی ځمکه د شام ده. واورثنا القوم الذین، نو الله فرمایي چې مونږ دوی ته په میراث کې ورکړه هغه چې کمزوري شوي و مشرقي طرفونه د هغې او مغربي طرفونه. نو په دې کې دنیوي اخروي برکات هغه ډیر دي. بني اسرائیل اول د شام د ځمکې وارثان شو، بیا د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په وخت کې د مصر هغه وارثان شو. یستضعفون مراد تینا د دینه عبیدان جوړول او اولاد هغه ذبح او استحیا او سخت کارونه کول او ذلیله کول. په سورې قصص کې آیت نمبر 4-5 کې به هغه راځي. مشارق مغاربه اشاره د ټولو طرفونو ته، هر کله چې د هر علاقې مشرق او مغرب جدا جدا وي د دې وجې نه دلته کې هغه جمع ذکر کړه. الارض مراد د دې نه هغه علاقه ده چې د فرات نه تر بحر قلزم پورې ده، او داسې بیا په سورې مائده کې هغه تیر شوي دي. نو فرمایي چې مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك، او کلمت ربک هغه ذکر د په سورې قصص کې برازي. وتمت او پوره شوه یعنی کلمت ربک الحسنى یعنی پوره شوه ښایسته وعده د رب ستا علی بني اسرائیل بني اسرائیلو سره. نو الله جل شانه فرمایي چې کلمت ربک
او بیا ورپسې فرمای ما کان یصنعو بما صبرو په سبب د دې چې دوی صبر کړو ودمرنا او هلاک کړل مونږه ما آغا یصنعو چې جوړول به فرعون ددو نو مراد د دې نه څه شی دی بنګلې دي او کارخانې دي چې دوی به هغه جوړولې او فرعون به ځان ته چې دی هغه به خدای وي نو الله فرمای وما کانوا یعرشون او هغه چې دی اوچت هغه غوړول او سفرونه جوړول بیا ورپسې فرمای وجاوزنا ببني اسرائیل اوس د آیت نمبر 138 دا څلورم مقام دی تر آیت نمبر 141 پورې په دې کې بیان د کمزوري والی د عقیدې د بني اسرائیلو دی او په وکول د موسی علیه السلام دی هغې دپاره او اشاره ده چې بني اسرائیلو کې په وخت د وجود د پیغمبر کې هغې کمزوري دینی هغه شروع شوې وه نو الله فرمایي وجاوزنا ببني اسرائیل او پوری استل مونږه بني اسرائیل د دریاب نه فاتوا على قوم يعكفون او رالل دی په یو داسې قوم باندې چې عبادت کو علی اصنام د بوتانو لهم اوی دی قالو یا موسی اے موسی علیہ السلام اجعل لنا جوړ کړه مونږ د پاره یو بوت الهن یعنی مونږ د پاره یو بوت چې هغه الہ جوړ کړه کما لهم الہ لکه څنګه چې د دې د پاره بوتان الہ دي وجاوزنا دا مجاوزه چې دا بچکول دی پرواز د عاشورو د دې وجنه هغه د غروز هغه روجې نیوله او په دې امت کې هم دغه روجه نیول چې دي انو دا سنت دي یوم عاشوره چې ورته وایي د هغه ورځې روجه نیول چې دي دا سنت دي الله فرمایي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فاتوا على قوم دا قوم د لخم قبیلیو او شکلونه د غوا جوړ کړیو د هغې عبادت پې کو او بعضې ناپوه بني اسرائیلو دا مطالبه کړې وه د وجې د زوړ عادت نه او د وجې د نوي ایمان راړلو نه نو دغسې وینا په غزوه د حنین کې بعضې نوي مسلمانانو هغه هم کړې وه چې موږ لم یعنی یو نه یو هغه مقرر کا چې د هغې پورې اصلحي هغه ځونډو د پاره د برکت او لکه څنګه چې دې مشرکانو هغه داسې ونه ده او هغه ونې ته دا ذات انوات ورته هغه چې دی نو ویلې کېده پیغمبر علیه صلات وسلام هغې ته زورنه وکړه چې تاسو هم د بني اسرائیلو په شانتې وینا کوئ پیغمبر اسلام ورته وفرمایل چې تاسو هم د بني اسرائیلو په شانتې وینا کوئ لکه څنګه چې هغې هغه جاهلانه وینا یې کوله نو داسې تاسو هم کوئ نو فرمایي یعکفون علی اصنام لهم قالوا اوی دی یا موسی اے موسی علیہ السلام اجعل لنا الہن یعنی اجعل لنا اگرزو مونږ د پاره اوس دې ځای یو سوال دی سوال دا دی چې دا دواړه واقع خو د هغې په کفر او ارتداد باندې دلالت کوي نو جواب دا دی چې دا کفر نه دی ځکه چې د خپل نبی نه د دغه مثل مطالبه کړې ده او په دې عقیده باندې حلول د الہ ممکن دی او دا جهل یعنی عذر دی په نوي مسلمانانو کې فرمایي یعکفون عقوب ویل کېږي لازم نیول د یو څیز او توجه کول هغې ته په طریقې د تعظیم سره تجهلون اشاره ده چې مشابهت د مشرکانو سره هغه چې دی هم هغه جهل دی نو فرمایي یعکفون علی اصنام لهم یعکفون چې دی چې عبادت کو د بوتانو نو عقوب ویل کېږي لازم نیول د یو څیز او توجه کول هغې ته په طریقې د تعظیم سره تجهلون اشاره ده چې مشابهت د مشرکانو سره دا ګورې جهل دی مشابهت د مشرکانو سره دا ګورې جهل دی نو الله فرمایي قالو اوی دی یا موسی اے موسی علیہ السلام یعنی اجعل لنا یعنی جوړ که مونږ د پاره الہن یو معبود یعنی بت کما لهم آلهه لکه څنګه چې دی د پاره بوتان دي آلهه قال اوی موسی علیہ السلام انکم قوم تجهلون بشک تاسو داسې یو قوم یې
تجهلون چې تاسو جهالت کوئ. تاسو ولې جهالت کوئ لکه د هغوی په شانتي؟ نو بیا ورپسې فرمایي چې ان هؤلاء متبر ما هم فيه، بېشکه دا خلق هلاک به کړی شي ما هغه هم فيه چې دی مشغول دی پای کې، و باطل او دای عبادت چې هغه باطل دی ما کانوا یعملون، او باطل دی هغه عملونه چې کوم دی هغه کړي دي. نو اوس فرمای آیت نمبر 139 د اولی جملې مطلب دا دی چې دا معبودان پناه کیدونکي دي په لاسونو د مسلمانانو سره او د طرفه د الله تعالی نه او په بلی طریقې سره دی پناه کیدونکي دي، د دوی عبادت نه دی جایز. او د دویمې جملې مطلب دا دی چې د دوی دا شرکي عملونه دا بې فایدې دي، نه نفع ورکولی شي او نه ګورې دی ضرر ورکولی شي. نو فرمای ان هؤلاء متبر ما هم فيه، او بیا دویمه جمله و باطل ما كانوا يعملون، الله فرمای دا خو باطل دي. او بیا ورپسې آیت نمبر 140 فرمای قال اغیر الله، دا زورنه د قوم د موسی علیہ السلام ته اول ذکر کړ چې دا معبودان اهل د عبادت نه دي، اوس ذکر کوي چې الله تعالی حقدار د بندګۍ دی په وحدانیت سره، ځکه چې دا سبب د فضیلت دی او طریقه د فضیلت هغه ذکر کړه په سوره مائده کې. نو فرمای قال ورته اوایا، یعنی اوی موسی علیہ السلام اغیر الله، آیا سوا د الله تعالی نه ابغیکم تاسو طلب کوئ. نو فرمای چې قال اوی موسی علیہ السلام اغیر الله، آیا سوا د الله تعالی نه ابغیکم طلب کوم ستاسو دپاره الها بل معبود، وهو حال دا دی چې هغه فضلکم غوروالی درکړی تاسو ته علی العالمین په خلکو د زمانې باندې، په خلکو د زمانې باندې تاسو ته فضیلت چې دی دا یې درکړی دی. بیا ورپسې آیت نمبر 141 دا دی آیات کې بیان د سبب د فضیلت د بنی اسرائیلو دی او تذکیر د نعمت د الله تعالی دی، او داسې په سوره بقره آیت نمبر 49 کې تیر شوي دي. او مخکې به بیا په سوره ابراهیم کې مرازي. نو الله څه فرمایي وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ فرمائی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرمائی نجات درکمونگا تاسو تا من آل فرعون دا فرعونیانونا یسومونکم سوء العذاب چی رسول بے تاسو تس عذاب یقتلون او قتلول بے ابناءکم زامنستاسو ویستحیون نساءکم جوندے بے پری خودی جنکے استاسو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، او پدی کی احسانو درب دا اللہ دا طرفنا. بیا ورپسی آیات کی فرمائی آیت نمبر 142 د دې ځای نه پنځم مقام دی تر آیت نمبر 154 پوری، او پدی کی ذکر د اول میقات ته د پاره د کتاب ورکولو او استخلاف د هارون علیہ السلام دی، او بیان د طلب د رؤیت یعنی لیدل دی د موسی علیہ السلام د الله د پاره، او بیا شرک د بنی اسرائیلو په عبادت د سخی سره او غصه د موسی علیہ السلام پاغي باندې، او بیا سلویخ شپې دا میاشت د ذوالقعدې هغه 19 ورځې او د ذوالحجې چې دي نو روایاتو کې راغلي دي چې د میاشتې نه وروسته موسی علیہ السلام هغه چې دی نو تقریبا 10 ورځې نورې ورپسې هغه سیوا شوې وي. نو لہذا فرمایي چې وواعدنا موسی 30، یعنی وعده واغسته موږ د موسی علیہ السلام نه د 10 شپو لیلتن د شپو و اتممناها،
او پورا کومنګ دغه میعاد بعشر پلس نور سرا پتم میقات ربه او پس پورا شو وخت مقرر د طرف د رب دنا 40 لیله یعنی سلویخ شپې. نو فرمایي چې موسی علیہ السلام د الله تعالی په بارگاہ کې درخواست پیش کو. الله ورته فرمایي سلویخ ورځې په کوه طور کې چلو کا چې د عالم ناسود د معاملاتو نه انقطاع راشي او استعداد نه ملکیت حاصل شي او د آسمانی کتاب د اخذ هغه صلاحیت پیدا شي پتا کې موسی علیہ السلام د طرف نه د معتکف کېدو وعده وا او د الله تعالی د طرف نه د تورات د ورکولو وعده وا. نو د دې وجنا وواعدنا موسی باب مفاعلی ذکر کو په سوره بقره کې د دې واقعي ذکر التسنګ شوو و اذ واعدنا موسی او دلته وواعدنا اوی دا غینه معلومه شوا چې د ابتداء نه سلویخ شپو وعده وا او د دې آیات نه معلومه شوا چې ابتداء د 10 شپو وعده وا او بیا رستو هغه سلویخ شپې شوي. نو بعض علما وایي چې دلته هم د هغه سلویخ شپو بیان دی لیکن د بل اسلوب سره او اسلوب بیان د دې لپاره هغه بدل شو چې معلومه شي چې سلویخ شپې په دې طریقې سره هغه وي چې یوه میاشت د ذوالقعدې مکمله وه او لس ورپسې چې هغه د ذوالحجې وي. نو فرمایي چې بعشر جدای ذکر کو په دې لسو کې ورته تورات ملاو شو. فتم میقات ربه 40 لیله. اوس دې دا یو سوال راځي چې فتم میقاتو پس پوره شو وخت مقرر د طرفه د رب ددنه 40 لیله سلویخ ورځې. نو سوال دلته راځي چې فتم میقات ربه دې ته څه ضرورت و؟ نو جواب دا دی چې مراد په دې کې دپه د وهم ده، یعنی څوک چې دا وهم اونکي چې 10 د 30 نه دا جز دی بلکې رستو دی د 30 نه، نو فرق په منځ د میقات او د وقت کې هغه دا دی چې وقت مطلق وخت ویلی شي او میقات هغه وخت ویلی شي چې څه د کار دپاره هغه مقرر کړی شي. اوس مثال یو سړی ووایي چې یاره وقت، نو وقت یا وخت چې دی دا مطلق وخت ویلی شي وقت، او میقات چې دی دا هغه وخت وی لکه تا یو سړي ته ووي چې هلکه ته به ماله دا کار چې دی دا به ته ماله په 2 غنټې کې دا میقات شو. یو سړی دی هغه بس کم وخت کې هغه اوزګار شو تالی هغه کار وکړو، دا مطلق وقت دی. فرمایي وقال موسی اشاره ده چې په وخت د غیوبت د امیر کې استخلاف ضروری دی، که امامت کبراوی او که امامت صغراوی. نو فرمایي یعنی وواعدنا موسی 30 لیلة واتممناها ب10 وقال اوی موسی علیہ الصلوۃ والسلام سو خپل رور ته وی لاخیه رور خپل ته هارون اخلفنی خلیفہ و نائب شه زما فی قومی په قوم زما کې واصلح اصلاح کوا ولا تتبع او مزا سبیل المفسدین پلار د فساد کوونکو باندې. نو فرمایي چې وقال اوی موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله کوی تور ته نو خپل رور ته سوی هارون علیہ السلام ته ورته وی ته زما خلیفہ شه په قوم کې. او بلا خبره دا ده چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صرف نبی نه بلکې د قوم اعلی سردار او د انتظامی او سیاسی امور متولی او ذمہوار هم. موسی علیہ السلام چونکه د بنی اسرائیل اعتقادي کمزوری او د هغه چې دنو پاغي باندې هغه تجربه لرله، نو ځکه هغه زیاته تصریح په ډېر تاکید سره وکړه چې واصلح د قوم اصلاح کوا ولا تتبع سبیل، او په قوم کې که څوک فساد کوي د هغې حوصله افزایي او همت افزایي کار دا مه کوه. د دې وجې نه چې هر کله سامري فساد شروع کو هارون علیه الصلوۃ والسلام ورته هغه ورته داسې وي یا قوم انما فتنتم به، یا قوم انما فتنتم به، نو ورته ووي واصلحوا
اصلاح کوه د قوم، ولا تتبع تابعداري مکوه د لارې د فساد کوونکو. او بیا ورپسې آیات کې فرمایي، آیت نمبر 143. اوس دې ځای کې د کلام د اورېدو نه هغه شوق د دیدن پیدا شو. ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه رب قال، هر کله چې راغی موسی علیه السلام نیټې مقررې زمونږ ته او خبرې وکړې، وکلم ربه او خبرې وکړې د رب سره، قال وی ربي ای رب زما ارینی اخیا ماتا، یعنی ارینی اخیا انظر الیکا، ما تخپل ځان چې نظر وکم تا ته. قال ورته الله فرمایل لن ترانی، تما هرگز نشی لیدې، ولکن انظر لیکن ګوره الی الجبل دی غرتا، فإن استقر مکانه که هغه ټینګ شه په خپل ځای، فسوف ترانی پس زر ده چې ته به ما ووینې. فلما تجلی، هر کله چې هغه خپل نور ښکاره کو، ربه رب ده للجبل غرتا، جعله وی ګرځو دکن، یعنی هغه هموارو. کله چې الله هغه خپل تجلیات ښکاره کړل غر ته، نو هغه غر بالکل هموار شو، ختم شو. وخر موسی صعقا، او پریوت موسی علیه السلام بیهوشه. فلما افاقا، هر کله چې په هوش کې راغې، قال وی سبحانک تبتو، پاکی د تا دپاره توبه کړې ده ما الیک تا ته، وانا اول المؤمنین، او زه د ټول نه اول یقین کوونکی یم. اوس موسی علیه السلام کې د خبرې اورېدو شوق پیدا شو، خبرې واورېدې، بیا یې دا ووی لکه مثال یو سړی دی هغه بل سره خبرې کوي، او چې خبرې واوري هغه وایي چې یار دا به زه څنګه وینم دا کس، پوهېږي د سره به زما ملاقات څنګه کېږي. هغه ورته چې د نو د ملاقات هغه شوق پیدا شي د خبرو نه، نو موسی علیه السلام الله ته وایي چې یا الله زه تا لیدل غواړم. او دا سوال موسی علیه السلام د وجې د محبت نه نه ګورې ښه، او سوال د بني اسرائیلو ارنا الله جهرة، دا د بې ادبۍ او د انکار د وجې نه. موسی علیه السلام خو د محبت د وجې نه وي. او بني اسرائیلو چې کوم سوال کړی هغه وی چې ارنا الله جهرة، مونږ به الله مونږ ته ښکاره کېږي، هله به مونږ ایمان نه اړو. موسی علیه السلام د محبت د وجې نه کړو، ځکه چې هغه سبب د عذاب شو. او حق مسلک داره چې لیدل د الله تعالی په دنیا کې ممکن دي، ولیکن واقع نه دي. او د بعض علماو په نسبت باندې په دنیا کې ممتنع دي، او د امکان د پاره دلیلونه هغه دا دي چې موسی علیه السلام د دې طلب کړی، انبیا علیه السلام د ممتنع نه طلب هغه کوي، ځکه چې طلب د ممتنع دا جهل دی، نو ممتنع هغه نه طلب کوي انبیا، او طلب د ممتنع دا جهل دی، او انبیا د جهل نه پاک دي. دا یو. دویم دلیل دا دی چې لن ترانی ویلی دی، لن اورای نه دی ویلی، لن اورای نه دی ویلی، لن ترانی ویلی دی. او دریم دا دی چې دا تعلیق ته په استقرار د جبل پورې، یعنی غر پورې کړی دی، او دا ممکن دی. او تعلیق په ممکناتو کې هغه امکان فایده ورکوي، هغه د امکانو فایده ورکوي. نو دې ځای یو سوال راځي، سوال دا دی چې حرف د لن دا دلالت کوي په نفي د تابعیدي باندې، او داسې معتزله ویلي دي. نو جواب دا دی چې لن دلالت کوي په نفي موکد باندې، که تابعیدي وي او که هغه نه وي. د دې نه تحقیق هغه علماو چې دی هغه بیا ذکر کړی دی. موسی علیه السلام تبتو ویلی دی، موسی علیه السلام تبتو ویلی دی. نو دا توبه د تواضع او د عبدیت د وجې نه ده، د ګناه د وجې نه ده. او په دې باندې اجماع ده، په دې باندې اجماع ده. نو فرمایي چې فإن استقر مکانه، یو مثال دی چې د غر ظاهري قوت دا څومره زیات دی، دا غر څومره غټ دی. الله ورته وایي موسی علیه السلام ته وایي ای موسی وګوره دې غر ته، که چېرې دې غر مطلب دته زه تجلی ښکاره کړم او دی په ځای باندې لکه غر څومره غټ دی. خلک وایي که نه چې هر څه سره کېږي خو غر سره نه کېږي، هر څه سره کېږي غر سره نه کېږي. غر ډېر کلک دی، مضبوط دی، ګټې دي پکې. نو الله فرمایي چې ای موسی فإن استقر مکانه، دا یو مثال دی چې د غر ظاهري قوت دا ډېر زیات دی. نو چې الله تعالی تجلی هغه طاقت هغه یې نه لرلو،
نو کمزوري وجود د انسان به څنګه طاقت ولري چې غر ورته ټینګ نشي انسان به ورته څنګه ټینګېږي او اجماع د امت چې دا توبه د موسی علیه السلام د ګناه نه وه ځکه چې هغه ګناه نه دی کړی او حدیث کې راغلی دي چې الله تعالی په تجلی کې صرف طرف د یعنی هغه د ګوتې چې دی نو هغه یې ښکاره کړی دی که چا ګوته الله ښکاره کړه او غر چې دی نو هغه څه شو اپړه کېدو شو هغه ختم شو هموار شو نو بیا پوره الله لیدل هی او دلته ویلی دي صاحب د کشاف د خپل مذهب هغه فاسد اثبات کې تعویلات دي د هغې نه چې نو ځان ساتل پکار دي نو فرمایي چې لن ترانی ایس کله چې نو یا الله زه ګورم چې زه تا ووینم الله فرمایي قال اوی الله لن ترانی ایس کله ته ما نشي لیدی فلما تجلی هر کله چې الله تعالی تجلی ښکاره کړه تجلی هغه ښکاره کړه نو الله فرمایي قال لن ترى ته ما نشي لیدی یعنی قدرت نه لري چې ته ما وویني او دلته اهل السنت والجماعت وی چې لن د نفي د تاکید د پاره دی د تعبید د پاره نه دی او دلیل پې سره سوره مریم کې الله فرمایي یعنی فلن اکلم اليوم انسیا الله فرمایي فلن اکلم اليوم انسیا لن د تعبید د پاره شي نو بیا اليوم سره تناقض راځي او بل قول د الله سوره بقره ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم الله فرمایي یعنی التم ولن ناغلی دی او کلن تعبید د پاره وي نو ابدا ذکر کول دا به بیا تکرار شي او دلته قول د الله تعالی یو بل ذکر کوي سوی سوره یوسف کې یعنی الله فرمایي فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي کلن د تعبید د پاره وي نو غایه ذکر کول ورسره بیا دا منافات ورسر راځي او بیا بل ځای کې لن راځي الته مثال الله فرمایي په 19 سپاره کې براشي الله فرمایي لن يخلقوا ذبابا تعبید د دلیل خارجي نه معلوم دی د مدلول د لن نه هغه نه دی نو اهل سنت والجماعت وایي چې رؤیت د الله تعالی په آخرت کې واقع دی نصوص صریحه احادیث متواتره سره او هغه په دې باندې دلالت کوي نو مؤمنانو ته به دا نعمت دا به الله ورکوي دی له په جنت کې چې دی به الله تعالی ویني خو دنیا کې ممکن دی عقلا او واقع نه دی او د امکان عقلا دلیلونه هغه په دقه ذکر شو چې لن ترانی موسی علیه السلام د دې طلب کړو یا الله چې زه تا ووینم یا الله چې زه تا ووینم الله فرمایي ولکن انظر اے موسی وګوره د درخواست جواب ورکو لن ترانی الله فرمایي تما نشي لیدی ولکن انظر الى الجبل الله فرمایي وګوره دې غر ته کچرې دا غر په خپل ځای باندې ټینګ شو دې ودرېد نو بعض علما وایي چې الله خچای ګوته الله لپاره خو امکان الله لپاره چې جسم ثابت نه دی خو بعضی حضرات وایي چې الله چې دی هغه یعنی خچای ګوته هغه د تجلی لپاره صرف ښکاره کړه او غر چې دی دا ریزه شو ختم شو نو فرمایي فلما تجلی ربه موسی علیه السلام غر ته کتل شروع کړل الله تعالی خپل تجلی په دا غر باندې واچوله نو غر برداشت نه کړه او ټوکړې شو ذرې شو د غر هغه عیسی چې تجلی پې راغلی وه موسی علیه السلام صرف دا غر ته په کتو سره بېهوشه شو تجلی دا په لغت کې ظهور او انکشاف ته وایي ظهور او انکشاف ته وایي نو فرمایي دکن په معنی د مدکوکن سره دی قریب المعنی دی دک او دقه صعیقه په معنی د صاعقن سره دی بېهوشو یعنی مغشیا علیه او موسی علیه السلام په دې حالت باندې یو افتا یا یو ورځ یو شپه موسی علیه السلام بېهوشو وخر دا د خرور نه مشتق دی په معنی د سقوط سره دی او بعضې وایي چې دا خرور هغه سقوط را پرېوتل دي چې هغې سره اواز د خراري وي په سبب د ازالې د فهم سره او سقوط مطلق پرېوتلو ته ویلی شي
نو فرمایي فلما افاق، هر کله چې موسی علیه السلام په هوش کې راغی وی یا الله پاکه تعالی د عیب نه او د دینه دا پانی سترګې ستا د ذات تجلی دا تجلیاتو دا محتمل شي. خپل درخواست ما چې کم کړو دای معذرت غواړم. تفسیر قرطبي هغه وی چې اجماع کړی د امت پرې خبره چې دا توبه ګورې دا د معصیت نه ده بلکې دا توبه د سوا. موسی علیه السلام وی چې کم درخواست مې کړی دی صرف بس د هغې معذرت غواړم. وانا اول المؤمنین، او زه د اول مؤمنانو نه یم. بیا ورپسې آیت نمبر 144 فرمای قال اوی اللہ تعالی یا موسی اے موسی ان اصطفیتک، بیشک ما غوره کړی ته علی الناس په خلکو باندې. دا تسلیه د الله د طرف نه موسی علیه السلام ته. که ته مې دیدن نه هغه یعنی که دیدن نه مې هغه منع کړی ته یا ستا نه مې هغه دیدن چې دی هغه منع کو، نور احسانات مې چې اپتا باندې کړی دي. الناس نه مراد امتیان دي او د شکر نه مراد چې بیانول د کتاب الله دی. او امام رازی چې دی نو هغه وایي چې دا تسلی دا دلالت کوي په امکان د رؤیت باندې. دا تسلی دا دلالت کوي په امکان د رؤیت باندې. نو الله موسی علیه السلام ته وی اے موسی خفه کېږه ما ستا تاله مې په خلکو باندې غوروالی مې درکړی دی. ترجمې ته وګورئ. فرمای ولما وقع هر کله چې راغی علیهم په دوی باندې الرجز عذاب قالوا نو یا موسی اے موسی علیہ السلام ادع لنا ربک اغواړه زمونږ د پاره در خپلنا بما عهدا په سبب د دې باندې چې وعده کړی دا عندک تا سره لئن کشفت عنا الرجز کچری لري کو تا زمونږ نه عذاب لنؤمنن نو خامخ ایمان براړو لک پتا باندې ولنرسلن معك بني اسرائيل او خامخا پری بدو تا سره بني اسرائيل. فلما کشفنا بیا هر کلا چې لرې کو عنه د دینا الرجز عذاب الى اجل نو یو خاص نیټې پورې یو وخت پورې هم په دی باندې بالغوه چې رسیدونکي و د هغې ته اذا هم نو یکدم د ینکسونا واده ماته کړه فانتقمنا پس انتقام واغست مونږه منهم د دینا فاغرقناهم غرق کړل او ډوب کړل مونږه دی فی الیم په دریاب کې بانهم کذبوا یعنې ځکه چې دی درو ګڼل بآیاتنا آیاتونه زمونږه وکانو او ادی عنها داغینا غافلینا بے خبرا واورثنا القوم الذین او ورکړل مونږه هغه قوم ته کانو چې دی یستضعفون کمزوری ګڼل شو مشارق الارض مشرقونه د ځمکې ومغاربها التي مغربونه داغي التي هغه بارکنا چې برکت اچولیو مونږه پیها پای کې وتمت کلمت ربک الحسنى او پورا شو وعده د رب ستا ښایسته علی بني اسرائیل په بني اسرائیل باندې بما صبروا په دې وجه باندې چې صبر کو دی ودمرنا او تباہ کړل مونږه ما هغه کانا چې یصنعو جوړول به فرعون وقومه قوم داغه وما كانوا یارشون او الله فرمای وما كانوا او آچ دی بے یارشونا چتون جوڑول وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او اللہ فرمائے پورے باسل منگا بنی اسرائیل پا دریاب باندے فعطو نرال اللي على قوم پیو قوم باندے یاکفون على اسنام لهم چه لازمی نیولو عبادت دبتانو لهم یعنی اخپلو قالوا اویدی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا یعنی جوړک لمونږ د پاره الهن یو معبود کما لک څنګه لهم دی د پاره الهتون چې معبودان دي قال اوی موسی علیہ الصلوۃ والسلام قوم یعنی یو قوم تاسو بشک تاسو یو قوم تجهلون جاهلان ان هؤلاء متبر بشک داخلك تباک ریشوی دی ما هم یعنی آچ دی فی پای کې و باطل او باطل دی ما كانوا آچ دی یعملون یعنی کئی قال اغیر اللہ او یغو آئی سوا دا اللہ تعالیٰ ابغیکم یعنی لٹوم زتاسو دا پارا الہن معبود
وهو او حال دا دی فضلکم چې غورواله درکړې تاسو ته علی العالمین په مخلوقاتو باندې واذ انجیناکم او کله چې بچ کړل مونږ من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب یعنی سخت تکلیفونه او عذاب یقتلون ابناءکم وجل به زامن ستاسو ويستحيون نساءكم ژوندی به پرېښودې زنانه او ښځې ستاسو وفي ذلکم او پرې کې ازمیښ او امتحانو یعنی بلاء ازمیښو من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم ډېر لوی وواعدنا وعده کړی مونږ موسی علیه السلام سره 30 د 30 لیلة د شپو واتممناها او پوره کړې د مونږ هغه ب10 په لسو نورو فتم میقات ربه نو پوره شو مقرر موده وخه ربه د رب داغه 40 لیله 40 شپې وقال اوی موسی علیه السلام لاخیه رور خپلتا هارون علیه السلام تا اخلفنی خلیفه شزما فی قومی په قوم زما کې واصلح اصلاح کوا ولا تتبع او مزا سبیل المفسدین پلار دروانی کوونکو باندې ولما جاء موسی هر کله چراغ موسی علیه السلام لمیقاتنا مقرر وخت زمونږ لا وکلمه خبر ورسره وکړي ربه رب خپل قال اوی موسی علیه السلام ربی ای رب زما ارینی انظر یعنی اوخی ماتا ځان انظر چې وګورم زه الیک تا ته قال الله ورته فرمایل لن ترانی چریمان شلی دے ولكن انظر لیکن وګورت الى الجبل دی غرتا فین استقر کچری ټینګ شوغه مکانه په ځای خپل باندې فسوف ترانی زرد چې تب اوینه ما فلما تجلى هر کله چې تجلی وکړه ربه رب د موسی علیه السلام للجبل غرتا جعله نو وی ګرځولاغه دکن ذره ټوټه وخر موسی صاعقا او پریوت موسی علیہ السلام بیهوشا فلما افاق بیا هر کله چراغ پوش قال نووی سبحانك پاکت اے الله تبت الیک توبه با سمتا تا وانا اوزیما اول المؤمنین د ټولنا اول یقین کونکه قال او الله تعالی یا موسی اے موسی ان اصطفیتک ما غورکړی ته علی الناس په خلکو باندې برسالاتی په پیغامات خپلو سره وبکلامی په خبرو خپلو سره فخذ ما آتیتک پس اونی سوال هغه چې در کوم زتا ته وکم من الشاکرین او شطر شکر گزارنا صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټولو باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله د هغې نه موږ ته خیر راکړي الله چې د کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختله الله د هغې نه موږ ته پناه راکړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي الله مشکلات هم حل کړي پریشانۍ هم ختمې کړي الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله موږ ټول د ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغضیانو د بغض نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله موږ وساتي الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي مشکلات هم حل کړي پریشانۍ هم ختمې کړي مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله چې چا راته دعاګانو دپاره ویلي دي الله د هغه ټولو الله حوایج برابر کړي مشکلات حل کړي الله چې څه قسم ضروریات دي الله ټول ضروریات ورته برابر کړي الله ټول ضروریات ورته برابر کړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله موږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي الله موږ ټول له خپله رضا راکړي الله موږ ټول له خپله رضا راکړي دعا وکړئ یو ملګری 400 نه هغه راسره رابطه کوي دعا ورته وکړئ الله جل شانه دی هغې چې څه قسم ضروریات دي الله دې ضروریات برابر کړي مشکلات دې حل کړي پریشانۍ دې ختمې کړي مصیبتونه تکلیفونه دې نه الله لرې کړي نور چې سوره مرګري دي چاره ته دعاګانو دپاره ویلي الله یې د ټولو چې د نو په کاروبارونه د چای الله دې پکې ولا خیر او برکت واچي زموږ یو ملګری دی
هغه چې دی نو هغه ته هم دعا وکړئ کاروبار یې دی چې الله جل شانه وله پکې خیر او برکت واچي او نور چې داسې څومره ملګري دي چا کاروبارونه نشته الله دې وله د حق و حلالو کاروبار ورکړي او چې د چا کاروبار وي نو الله دې ورته پکې خیر او برکت واچي. بل یو ملګری مو سره مدرسه کې کار کوي نن یې کار شروع کړی دی دا ارسلان بای نوم دی دعا ورته وکړئ او ډېر مخلص ملګری دی الله دې چې دی دا په عمر کې برکت واچي الله دې وله په مال حال کې برکت واچي او الله جل شانه دې چې دی انو دا کم کار موږ له مدرسه کې شروع کړی دی الله دې په خیر خیریت باندې دا سر ته ورسوي او الله جل شانه دې چې دی د دې چې څومره کاروبار دی څومره مشینان دی الله دې په ټولو کې ورته چې نو کامیابي ورکړي والله دې وله پکې خیر او برکت واچي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه